معاشري بیماریونه مختلفې بیماری دي څنګه راه حل احادیثو کې قرآن کې خیال شوی دی. مو تاسو کسه بدني بیماریو سه زر پام کیږي. انسان جسم معمولی بیماری لکه اوس موسم خراب دی، ډېر کسانو سینې خرابې، زکام وغیرہ، تبه، ټوخلي، انسان فوراً سي ډاکټر ته علاج کوي، ستنې وایي، څه کوي. کسه دینه خطرناکې بیماری دا دي انسان ځنه روحاني بیماری سره روبرو وي. داسې کس ماشه څنګه روحاني بیماری سره روبرو نه وي. بدن بیماری اسانی دي او د بسلا پام دو شور پسې روحاني بیماری او ته د پام شي، خپل جسم نه هټ کر نفسیتی بیماری او ته د پام شي. زمو کې څه بیماری راکېږي او به حیثیت قوم مو کې څه بیماری راکېږي، څه ځنه مسالې مشکلات ایمان دغه بیماری او برکات سره دي. او بیماری او نه بیماری ز تاسو خدمت کې عرض کوم کسا ایم کورم کې دا بیماری ز ډیره قسم هغه بیماری زید والا بیماری ده، کینه او زید او اناد نه سموتی ای ایمو کورم کې معذرت سره یو جمله به تادا کوم. مذهب ورسته ده، زید مخ کې ده. اول زید سار ترسو بیا ورسته مذهبي سوچ کوو څه مذهب م دین م ایمان م سالم شو کنه شو سالم پاتې. دایمه یو بیماری ده یاد وساتوي او زید سه بیماری ده انسان روح رندوي، روحانی اندپن پیدا کوي انسان د پاره. حق بلول نه انسان ودروي، دوسته او محبت ختموي، نفاق او تکبر سبب جوړیږي. زید هغه بیماری ده چې د ابلیس اخلاق او خلق او صفات نه یو صفات زید ده. او زید په مقابله کې توستپاته وی نرمه ده، انسان نرمه ورکی دا د آدم وراثت ده، میراث ده، سنت ده. زید کې انسان کې مې بکی پته کې یو ز انسانی د ز د موت د خبره ویلې وکړه، د موت مخته څنګه وروتلو ز ایدی په مقابله کې نرمه کې الله ظاهری. انسان نرم وی کنه خدای د پر قدم کېږي، مه سترګې پټي کی او شراویا لګا نرم کی قدم کېږي او شمافي کی بخشش کی یو بل تویر شي یو بل سی ورنغدي شي. زید خاتم کی دي کې الله ظاهری یاد وساتوي. زید کې میں او ز نفسانیات او انا پرستی ده ټولا. زید ابلیس میراث ده، توبه د آدم شان و شوکت ده. احادیث تو سوک سوی مولا کائناتی ایاک والعناد فانه یورث الشر و یورث النفاق. او بندگانو زید نه ځان وساتوي، زیدی ما جوړېږي، دا شرع جوړوي، دا نفاق پیدا کوي. او دا زید دوره عام دی مو معاشره کې ورور سره زیدو شوی دی. پلار زمان او سره زید شوی دی، زمان پلار سره زید شوی دی. ترزوی په زید ویلوړ دی، پلرینی سره کاس په زید ویلوړ دی، کلی قوم کې سړای په زید ویلوړ دی. تاسو بلیدلی زنه لیاري نه خلاصيږي، زنه لیاري نستريږي، زنه مسالې نه حل کیږي، زنه قوم کې اتفاق نه جوړیږي. واجب سوي زنه کسانو ته زید بیماری لګیدلی وي. قوم سمزال نه کوي، کلی سمزال نه کوي، خونی سمزال نه کوي. ډېر خطرناک شی دی زید. ایمو معاشري کې ډېر زیات دی. خزه میړه سره زید شي، میړه خزي سره زید شي، پلار زمانو سره زید شي، زمان پلار سره زید شي، ورور سره زید شي. انداز زید دی کنه چې ما تاسو یو بل ته جنازې پرېږدو، یو بل ته وزرخوایه پرېږدو، یو بل ته مرګ مړی پرېږدو، خو زید دی کنه. انداز زید دی چې ته ما نه ښه نه لګېږي، زه تا نه ښه نه لګېږم، ته ما ته ټنډه ټولوې، زه تا ته ټنډه ټولوم. صحیح مومنه دا نه ده، مسلمانه دا نه ده، شیعتوب دا نه ده. یاد وساتوي پنځم مولا قول ده ما اصيب امرؤ بدای اشد من الكبر والعناد. پنځم مولا دی کنه انسان تکبر نه زید نه پورته بیماری انسان کې بل نشته ده. لکه ځان سي پام وکړه، ځان سي سوچ وکړه، دسه نه تکبر بیماری ده تلګیدلی وي. ځان غټ غني، ځان نورو نه بهتر غني، نورو ته سپک نظیر کوي، نورو ته کم نظیر کوي. دسه نه وي چې زید بیماری ده تلګیدلی وي، ځنه کسانو سره زید ته ویلوړ وي. او روحاني بیماریونه ټول خطرناکه بیماری انده ده. انسان اصلاح نه ودرئی، توبه نه ودرئی. پیغمبر قول دی لا تکن ممن یعاند اخوانه فان العناد یذهب الوداد. خپل وړونو سره زید ما کوي، زید مینه محبت ختموي، زید تعلقات ختموي، خرپوي، بربدوي. هغه چاهي خندنی وي او دینی وي. مکور می باندې کوم طوفان یو تیر شول دی او واج انداز زیدونه کې نه وي. په کار دې چې عبرت واخلو. الکاډنګي قومونه ډنګي ویرانه کوي، تباہی کوي. یاد وساتوي
من تعود العناد لم يزل يرى الباطل حقا. مولا دی چې کوم کا زیدی جوړ شو هغه همیشه باطل حق ګڼیو. جمله رضایونه بچاو پارا رسول الله باندې بلند صلوات. زیدی انسان زیدی سکله زید ته ودرېږي انسان کنه باطل وته حق بریخي، غلط وته صحیح بریخي، نجایز وته جایز بریخي، حرام وته حلال بریخي، بيدینه وته دین بریخي، غلط وته نجایز وته ټیک بریخي. ایمکور میں کې پښتو کې د سیایو مکله زیدی جوړ شو کنه مازیرا سره مازیرا سره یزید منو مولا حسین ابي پرګدو وته متم خانه جمعه تا ډنګو چاره وسره خلو کله زیدی جوړ شو زید بیماره ده قربان بشم مینې سا محبت سا خبرو سا ترو سا دغه سا مسالې حل کیږي زیدو سا نه حل کیږي. زید نه دین ما جوړاوي، زید سار ترسي دین سار تا ورسوا، ایمان سار تا ورسوا، کابر سالم وسطا. دا ډیره غټه خبره ده. مولا قاول ده العناد يفسد الرأي ويولد الغي. مولا دی زید انسان نظریه خرپوي گمراهه سبب جوړیږي. زیدی انسان خپل خبرې نه ودرېږي، غلط ویاو نه ودرېږي، نجایز ویاو نه ودرېږي. هغه درست خبره هغه ښه خبره نه زده کوي. هغه مثال ابلیس ده. تاسو مثالونه ډیر دي قرآن کې. ابلیس هغه مثال ده. ابلیس ویلي مردود وګرځېدل، خدای حکم ته وکړ سجدا وکړي، آدم ته ټولو فرشتو سجدا وکړله، ابلیس انکار وکړلو. څه کله انکار وکړلو جمله دا وکړه کنه انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. زيوم ورنا د خورنا څنګه دي تا دا ټکي و پیژند یو زندګي کې زما استعمالوي ځون ما ګڼوي ځون ما حسابوي دا ما وک دا زکوم دا ز ولې سړی بیمار دی. امام معاشره کې کوم کا ز ډیر یې کنه هغه بیمار دی مریض دی ځون علاج وکي عجیزه خشای ده. زد ورکو ته کامیابی، زد ورکو ته پیدا شولی، زد ورکو ته آباد شولی. دا یاد وساته. لذا انجامی سو وتلو خدای وتعالى ست مردودیه. ابلیس همیشه د پر مردود ویلې وګرځیدلو، مغز واجنه مغز زید واجنه مغی کینی واجنه. مولا دی شپږم مولا من عند الحق ذهب بصره ومن اصر على الباطل هلك. کوم کس حق په مقابله کې زید ته ودرېږي هغه بصیرت ختم کیږي، باطل باندې اصرار کوي ودرېږي هغه هلاک کیږي. یاد وساتئ زیدی انسان سترګي زړه سترګي بنديږي، نتیجه دا ده چې هغه حق پیژنګولې په باوجود باطل باندې ویلاړ ده، نجایز باندې ویلاړ ده، مسلې نه حل کیږي. زید واجب نه مسلې نه حل کیږي. مکور مې کې د ډېرې مسلې څخه خونو نوونې سا ملاتو نوونې سا خندانو کې لنجې داوي عدالت ته منډي وي ور پسې مثلونه ګرځو فعلونه ګرځو ټول عمر مندش کې تیر شي سپینګيري شو. اېدی واواج اندازې دونه دي لګي وارزي بشتري کې ځون سره سوچ وکړه بیماری خو ته نه ویل کېدلی. زید خو نه ویره خسته دا زید کا پرېګ دی کې شي مسله یا حل شي کې شي مسله یا حل شي ټیک شي مسله. فرعون ویلې هلاک شولو. فرعون هلاکت یوا واجاندا وا زیدی وو زید ته ودرېدلو. څکلا موسی پیغمبر دعوت د توحید ویر کړلو، معجزې وته وخیلې، اسوای وته وخیلا، اجدها جوړه شو، سمندر دوا شق شولو، ید بیضای وته وخیلا. فرعون خپل زید باندې ویلاړو انا ربکم الاعلى ټول نه غټ رب اند زیم. اخیری د سی وخت راغلو څکلا ډوبېدو سمندر کې مارګي مخه مخولیدو حتى اذا ادركه الغرق. قرآن دی قال آمنت انه لا اله الا الله الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قرآن وتویل چې ته اوس ایمان راوړي، اوس دوله چې ایمان راوړه مسلمان کېږم. ټول فساد وکړلو، ټول انکار وکړلو، زید باندې ویلاړې. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیه. موږ ته جسم پرېږدو تو دا څه آینده کسانو دپاره عبرت جوړ شي. ته زیدي کسان بیا عبرت جوړیږي آینده روان نسل دپاره. څه پلانکای زیدي انسان دوره کار خراب کړي و، دوره علاقه خراب کړي و. نمرود ویلې مړ شولو زید واجنه. نمرود هلاکت زید واجنه وکنه. الم تر الى الذي هاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. ابراهيم ته ولې ما خدای هغه څنګه زنده
زندگی ورکوي مرګ ورکوي دی ولته زندگی او مرګ زاویر کوای شو یو یې مړ کو بلې پرېږدولو زید باندې ویلوړ وو خدای ورته چې وکړل هغه سوګې ور باندې مسلط کړلو څه مزغو باندې کېناستو بیا به مغ سوګي برکات سه ویلو مغنا مړ شولو هلاکت سبب جوړ شو قربان مشم زیدو ته ما ودرېږئ او پښتنو او کورمېوالو او مؤمنانو المنځونه روژې عبادات ګیرې حجونه خپل ځي کې اصل بیماری وپېژندوئ که ته تال منځونه کوي روژې ساتي تهجد کوي تسبیح کړپوي او زید نه ویلوړ یې دا المنځونه کور نه دیر کوي دا عبادت بیا کور نه دیر کوي دا عبادت په کور دی تو کې اثار پیدا کی تو مسئلې څه نه حل کېږي ته څه ویلوړ یې خو ته سوچ وکړې باندې که نه څه ته به زید ته ویلوړ وي تو به کې نه اخیستې وي اچھا څه دوه کسانو منځه د کیسه مو دیوار چوکوله چې وی ونې باندې لنجا ونې دوه لکو وانه مثال یو لک 2 لکو ونه نه وه دوه لوړه دلاتو ته منډې 1 کروڑ ته په تونونه ورسېده ایمونن چې انجمنو ته مسالې راځي مرکز ته راځي علماو ته راځي ډېرو مسلو کې څټه زید پټ وي دا زیدونه څه پرېږدو مسلې حل کېږي یاد وساتئ ډېرې مسلې مو حل کېږي دا تاسو یاد وساتئ چې دا مصنوی کې مولانا روم یو حکایت ذکر کړی دی چې شیر او خرگوش والا حکایت څه یو ځنګل کې به شیر روزانه ځناور خوړل نمبر سره نو بیا ځناور ولا چې نمبر سره حاضری کې ورځي او ته خرگوش راغله چلوک ډېر بار هلغه سي مثال ور کړی دی هغه ورته ویل چې څنګه لیټ راغی لکه خرگوش وته لیټ راغو دا ځکه لیټ راغم سال تلیاري کې بل شیر سرو بروش ولو هغه ودرولو دا دوی څه خو ما په مقابله کې یار وته لري چوک دا شی ټکی مو کوو کنه ما ته مقابله کې ما مشرتوب تا ما ته مقابله تر وته زی کراس کړلم ها د دې سره سالک مو سه بوزه سبوت یو په یو کې او به جاموي اخو کې د غزي کې موجود دی ځکه خپل شکل او کې ولې دو کنه ترا پې کا ورته هلاک شول ورکی کسا رومی د غزي کې شعر ویل چون زید و خشم دید و خصم را خیش را در چاه افکن از بلا مطلب دا چې زیدی انسان دشمن بهر نه ده زیدی انسان دښمن اینه نه ده زیدی انسان بهر دښنو سي ما ګرځي ځان سي وګرځيګا تو کې بیماری پیدا شوې ده تو اینه نه دښمن جوړ کړي ده ځان ته زیدی اندوي تو ده دشمنه ده کسا زیدی انسان انجام همیشه خساره وي نقصان کی وي عقل ختم ده سکونی نشتا رشته متیږي یاد وساته انسان تنها پتی کیږي زیدی انسان بیل پتی کیږي شپږم مولا ورته علمی نظریاتي زیداوی ځنه کسان خپل خبرې نه ودرېږي خپل نظریې نه ودرېږي شپږم مولا په مقابله کې یو شاګرد خپل خبرې نه بار اصرار کولو مولا د دې کوم کس د استادانو غټو کسانو په مقابله کې خپل خبرې باندې ودرېږي هغه نه خدای د علم توفیق دی خلی علم توفیق د نه خلی یعنی ضد د علم دشمن دی یاد وساته که انسان چیز د کوي عجزه ساز د کوي شي عجزه ساز د کوي شي دا حکایت شته د یو کس و سپینګیره و یو ځوان ته ویل او ځوانه میر کې ګرمه کې ما ګرځا بیمار بشي هغه نصيحت نه منلو ګرمه کې بګرځېدو څه بیمار شو بیا د وتی څه زه بیمار شوم د سپینګیره ډېر خټکه وته وکړه چې ته بیماری د دونه د کومه ته بده لګېدلې ده اصل بیماری ته بل د زید د بیماری ده ته میر نه بیمار شوی ته میر نه بیمار شوی ته زید نه بیمار شوی دا مو بیماری دا دی قربان مشم دا بیماری خاتمی کورا شوی مسئله حل کیږي کیسه حل کیږي مو ځنه کیسو کې دور سخت زید ته ودرېږو مولای کائنات یو مثال ور کړی دی زه تاسو زحمت ختموم مولای کن كالزرع يميل للريح اذا حبت واذا سكنت عاد يقوم ولا تكن كالشجره الصلبه تكسرها الريح ایس کسه وا مضبوطه و نه وی کنه سیده وی لوړی پیوي خبري سیده وی لوړی پیوي خبري هغه څنګه ته وخوي الوړ وخوي نارم وخوي کله بدون رځدو سو بلیدلی وی هغه وخه یو طرف ته شي بل طرف ته شي حواسه د بدو جونکو سره هغه خوريږي حرکت کوي لچک ورکی وی دا ونی باندې ځنه وخت کې ډېر تیز طوفان راشي دا خوريږي نه دا ځنه وخت کې تخینه دی ولوړی وی غورځي یزيدي انسان مثال اندم ونه ده څه وی خبري باندې ودرېږي دا به لوړیږي اخیری کی دا به ماتیږي ته به نقصان رسیږي ایڅ ونی په شان دي سخت ما جوړیږي څه زیته ودرېږي انارم وخو په شان دي جوړ شوی خبرې نه ځون پوي کا سوچ په وکا غاور په وکا انجام نه سوچ وکا دین نه سوچ وکا ایمان نه سوچ وکا
خپل کابر ته سوچ وکا کابر مهم دی کورمی کی مو ته جمله وکه خفا نشوي ځا کورمی ولیم به حیثیت مو ډیر ګناهګار یو زید تا سوداریږي مو کورمی کې دا یو مسله ده زید اول د دین ورسته ده زید اول د مذهب ورسته ده مو ډېرې خبرې زید واجنه خرابې کړي دي ډېرې مسلې مو ته د زید واجنه پیدا واشوي دي زید خپل مانځو کې ډېر ما کوي بهر خلکو سره ډېر ما کوي